بازار ته ځي دکان ته ځي سوداګری کوي سوداګری باقاعده د دکاندار سره چنی وي مجلسونه کوي ته چوي نکای دی یا پلار دی یا خاوند دی سوداګری ورسره کوي کپڑے ځینې اخی دا په کوم شریعت کې روا دی په کوم مذهب کې روا دی په کوم دین کې روان دی دا اسلام دې حتی ورسېدی دین دې حتی ورسېدی زموږ د پښتونو غیرت دې حتی ورسېدی اسلام شروع توای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقرن فی بیوتکن تاسو په کورونو کې اوسېږئ بهر مو وځاس ټول مسلمانانو شروع ته دا عام اعلان دی د خداوند متعال چې شری دی په کورونو کې دننه اوسېږي بهر دی نزي دا یو عزت دی چې اسلام شروع ته ورکړی دی خو دوی خپل په عزت نه پوهیږي خپل ځان خپل بیزتی ته ورکی بهر ځان باسي او بیا هم کچیر یو شری ته ضرورت پیدا سي د بهر وتلو ډاکټر ته ځي بیا هم داسې بنه کوي چې خپل زینت لباس خلکو تشکاره کوي شجامي واغوندي ش کپڑا واغوندي سترګې توري کی شوندان سری کی نور زینت و لباس وکي شایس جوړ کی بیا نو بازار ته روان سي ډاکټر ته روان سي خداوند متعال وای او شر کچيري ډاکټر ته زی به هم الله مشته هدایت را کړی دی چې الله وای یدنین علیهن من جلابیبهن یدنین علیهن من جلابیبهن خپل د صدرو څخه حصہ دی خپل په مخونو باندې راځوړند کی یعنی په پردی کې دی ولاړ سي په بغری کې دی ولاړ سي او بل چې روانه هم وي بلار روانه هم ډاکټر ته ځي بیا هم خداوند متعال فرمایي چې شروع ته هوا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپل سترګې کښته کی پردو سړو ته ونه ګوري پردو خلقو ته ونه ګوري وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن خپل سترګې ټیټه وساتي اما کشيري پرده نه وي بغري نه وي دغه سره روانه وي چې پردې سړی دې ته ګوري او دا پردې سړی ته ګوري دواړه د الله په لعنت کې گرفتار دي لعن الله الناظر والمنظور الیه څوک چې ورته ګوري هغه د الله په لعنت کې او دا چې څوک چاته ګوري هم د الله په لعنت کې دواړه گرفتار دي سر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا خرجت المرأة من بيت زوجها لعنتها الملائکه حتى ترجع او تتوب کما شجا چې خپل د خاوند د کور بغیر د خاوند د اجازه نه بهر ته وځي ولو کان که دکانی ولو کان که د پلار کوري ولو کان که د رشتہ دار کوري ولو کان که بازار ته ځي چې د میړه اجازه نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ملائکه په دې باندې لعنت وایي ترسو دا په لعنت د الله کې گرفتار ده ترسو پر چې خپل کور ته راځي او یا ترسو پر چې دا توبه نه باسي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای څلور داسې شری دي چې هغه جهنميان دي دوزخ ته بځي اوله هغه شر چې خاوند کور ته راسي همیشه وسره جنگ او جګړه او بیا چې کله میړه بهر ته ولاړ سي مزدوري ته ولاړ سي بیا نو خپل د ځان حفاظت نه کوي دا یو قسم شر دویم میړه مجبور کوي په زیادت د نفقه باندې غریب بوي فقیر بوي خپل تروسه به نفقه ور کوي خدای به مجبور کوي په دې باندې چې نه زه په دې سبزیو په دې باندې قنات نه کوم ماته به فروټ راوي ماته به ورجو غوښه راوي ماته به اشرف غنی راوي ماته به درزری راوي ماته به دا کوي ماته باغه کوي د دومره
او دریمه هغه شر د چې خپل ستر نه کوي، د پردو خلقو څخه خپل پرده نه کوي، بازار ته وځي موبایل ورسره د پردو خلقو څخه ځان نه ساتي، مخیلس، نو داسې شجه دا دریم قسم شجه ده. او څلورم هغه شجه چې صرف خوراک او چې شاکي وي او صرف خوبي وي، نه لمونځ کوي، نه روژه نیسي، نه الله یادوي. داسې څلور قسم شجي دا وایي خداوند متعال د خداوند متعال رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې شجي دا جهنميان دي. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې اے مسلمانانو، وای تاسو ته به کله غیرت راشي چې ستاسو شجي بهار ته وځي او پردي خلک ستاسو شجو ته ګوري، نو تر دې نو بیا نور غیرت تاسو ته چیر راشي وای چې په دې تاسو غیرت نه کوئ چې پردي خلک ستاسو شجو ته ګوري، هغه ته بیا نور غیرت تاسو څنګه راشي. یو ټوټه د حدیث د توایم، ټوټه د حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب سره ناسو خپل اصحاب ته ول شي اصحابوي اوس د زنانه نست خو دینه بعد به وای پیدا سي څنګه زنانه به وي کاسیات عاریات پټي بيبي او لسي بيبي. څه مطلب پټي بي او لسي بيبي چې د آزاد ورته ګوریا داسې جامه به اغوستي ته چوي پټه ده، خو چې کله ورنږدې شي مکمل ټول بدن به نشکاري یته خدای ووم لیدل کیا اوس ورته وګوري د ځان راوتلې دي کنه داسې شالګانې په سر وي، داسې شالګان چې د آزاد ورته ګوري ته چوي سر پټ دي، خو چې ورنږدې شي ټول مکمل سر به ښکاری، ټول وشتان به ښکاری او کپړې هم دغه سره وتلې دي. یا دا کاسیات عاریات پټي دی او لسی دي د الله په نعمتو کې پټي دي، خو لیکن بیا هم د الله ناشکری کوي، د خپل خاوند ناشکری وکړي. بل معنا دا کاسیات عاریات پټي او لسی دي په ظاهر خو ششکاری چې ولا په دردار ده ششجه ده، خو لیکن په پټه به زناوي کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای وس خپل اصحاب ته وویل چې دغه زمانه کې نسته خو دینه بعد به وای پیدا سي، اوس پیدا دي کیا مائلات ممیلات خپل میل و بل چاته کوي، د بل چا میل وزان ته کوي، خپل میل و بل چاته کوي چې بهار ته زی بازار ته وزي دکانداري ته وزي، نو داسې جامه داسې لباس داسې زینت کوي چې خپل میل و بل چاته کوي، د بل چا میل وزان ته کوي، کړپ 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 په سړک روان وي ټکهار وي، خلک ټول ورته حیران چې دا ده را روانه ده. مائلات ممیلات خپل میل و بل چاته کوي، د بل چا میل وزان ته کوي. ګوري اے مسلمانانو د شری زینت شر چې زینت کوي، شر چې ځان سنگاروي، شر چې سترګې توروي، شر چې شوندان سره کوي، شر چې غوږوالي مسافت ور هغه په غوږو کوي، شر چې نور چې کم زینت او لباس هغه صرف خپل د خاوند لپاره وي، الله ثواب ورکوي. ځان تیار ک ځان جوړ ک خپل د خاوند لپاره الله ثواب درکوي. اما چې ته د کوزدې د لپاره ځان جوړه، د بل چا د واده د لپاره ځان جوړه، د بازار د لپاره ځان جوړه، د دکانداري د لپاره ځان جوړه، دا بیا پرز د قیامت ته الله گرفتاروي خپل په عذاب باندې. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي چې زه چې کله جهنم ته ولاړم جبرائیل علیه السلام بوتلم، نو ما اکثره شوجي په جهنم کې ولیدلې خپل د امت. هغه وجه دا ده چې خپل د خاوند حقوق نه پرځای کوي، د الله حقوق نه پرځای کوي، خپل پرده نه کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مائلات ممیلات خپل میل و بل چاته کوي، د بل چا میل وزان ته کوي. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة
دا خپل د سر ویشتیان به داسې جوړ کړی وي لکه د وښ بوق واره. تاسو خو ټول کوچان یاست، د وښارو معلومات خو ورته کیږي. دا د وښ بوق چې کم یو خواته کوږ وي، یو خواته بوق چې کم یا بوق چې سربیره په سر چې په وجې کې چې کم بوق وي، یو خواته چې داسې کوږ شوی وي، نو دا خپل ویشتیان به هم داسې جوړ کړی وي لکه د وښ بوق واره. وملیدل که یا نن سبا بازار ته لیدلی یاست که یا؟ هغه به پدر او به مادر شيږي چې بازار ته وځي، بیا سرونه حمله سوي، بارون د خپل ویشتیان سره راټول کې په منځ کې داسې یو غونچه ځنی جوړ کی، په منځ کې داسې غونچه ځنی جوړ کی، داسې وتړي به یو خواته یادې خواته راړي کی یا خواته راړي کی، نو داسې شری به راوځي دي کنه. نن سبا تاسو ورته ګوري کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې شری لا يدخلن الجنه، جنت ته به داخله نسی. جنت ته داخله دلو خو سکه ولا یجدن ریحها، بوی د جنت بلا ونی ویلی، بوی د جنت په داشري لا ونی ویلی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب ته په لاس باندې اشاره وکړه چې ګوره بوی د جنت دومره آزاد زی، دا سینه چې نن سبا یو خوشبو ولګي، یا یو غز دوه غز خوشبو اخو ته ولاړ شي، یا دوه درې غز پنځه غز اخو ته خوشبو ولاړ شي، نور اخو ته بوی نه زی. د جنت بوی ډیر رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل چې ډیر د جنت بوی زی. ولیکن داسې شری چې پرده نه کوي، حیا نه کوي، داسې شي چې بوی د جنت بلاونه وي. نه حضار محترمین، اذنانو خپل ځان داسې جوړ کاس لکه د اصحاب الزنانو چې ځانونه جوړ کړی و. یو اصحابي قصه ته کومه، یو اصحابي هغه چیرې ته د کور ووتی، خپل شری ته وویل چې ګوره د کور ونوځي بهر، تر څو پر زر غل نه ما د کور نه بهر ونوځي. د غره په سر کې د لور کورو او د غره په لمن کې لاندې د پلا کورو، لکه نن سبا چې بلډینګ وي، پاس بلډینګ کې د لور کورو، لاندې بلډینګ کې د پلا کورو. خاوند دی ووتی، خاوند دا ورته ولي و تر څو پر زر غل نه ما د کور نه بهر یو قدم هم نزي. خاوند دی ووتی په سفر باندې ولاړی چې ګوري چې پلار نه جوړیس، دته خبر راغی چې پلار دی نه جوړی دی او څومره آزاد دی لکه لاندې بلډینګ کې چې پلار کوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس ورواستوي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما پلار نه جوړی دی، ولیکن ما خاوند ماته ولیدي چې بهر به نه وځي تر څو پر زر غلې نه. نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کما ته اجازه راکړه زه خپل پلار پښتون ته ولاړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبره واوریدل نو بیرته سړی ورواستوي، ورته ویل چې ګوره خبردار اوسه، تر څو پورې چې د خاوند راغلی نه کور ته، تر هغه وخت پورې ته خپل پلار پښتون ته ورنسی. یو څو ورځې چې تیریږي پلار هغه مرض زیاتیږي تر دې پورې چې زکندن کیږي، زکندن په حالت کې بیا یو سړی ورستوي. ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره مې زکندن نه کې ماته اجازه راکړي زه پښتون ته ورسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه نه ورکړي. مړکیږي، جنازه تیاریږي، بیا سړی وراسي او ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کچې جنازې ته ماته اجازه راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه نه ورکړي تر څو پرې چې خاوند نه راغلی. دا غرکم دفن کیږي، یو سړی ورستی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کما ته اجازه راکړي قبر ته ورسم دعا ورته وکړه. خو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه، تر څو پرې چې خاوند دی راغلی نه، ځکه خاوند تا ته ویلي دی چې نه به وځي تر څو پرې زه راغلی نه. دا دومره باعزته شجه، بختوره شجه، جنتی شجه چې د خپل خاوند خبره نه ماتوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره نه ماتوي. دا نه جنازې ته ورځي، نه زکندن ته ورځي خپل د پلار، نه د مرض په حالت کې ورځي. خو لیکن کله چې خاوند راځي خپل کور ته نو خوب ویني. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خوب کې یو شخص راځي، ورته وایي به چې دغه زنانه ته زیری ورکه او ورته وایي چې ستا پلار د عذاب مستحق وو، ستا پلار ته الله عذاب ورکوي، خو لیکن ستا د وجې الله ستا پلار ته معافي وکړله چې تا خپل د خاوند خبره ماته نه کړله، تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ماته نه کړله، په دې وجې الله ستا پلار ته بخشش وکړي.
نو ګوري محترمینو نن سبا زنانه په څه حالت دي؟ دا خلاصه کوي چې پلار یې مړ شي تا ته ګیریږي، یا ورور مړ شي تا ته ګیریږي، یا په کور په کلي کې غم او شادي تا ته ګیریږي. نه ګیرېدل چیرې دي؟ که خاوند وي که نه وي بس وروان سي، نور په دې باندې خبر نه دی چې د خاوند څومره حقوق دي. که غواړئ چې نور نوي دیني معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ګینټۍ بټن دباو کړئ.